الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. مشرکانو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم التلاشا کینه لار مبندو التکی مشرکانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سرایله ورته ویلي چې تا داسې یو کار شروع کړی دی چې د تمامي دنیا دشمنی دې په سر اخیستې ده، تمام دنیا ستا مخالفه شو، ستا دشمنه شوه، ته به څنګه زندگی به تیرې؟ راشه د خپل دغه ته زمونږ سره ملاو شه، د خپل پلار او د نیکه د طور او طریقو پسې راشه او موږ به د معاونین یو، موږ به د شاته ولاړ یو او موږ به د مرسته کوو. او داسې ورته ویلي چې لکه ته دغه یو کس یو چند ملګري دي یو څو کسان او هغه هم غریبانان او خواران غوندې خلک دي، او منګه بل طرف ته دونه لوی جتی او دونه ګڼ خلک او دونه لویه قبیله یو او موږ د یو بل تعاون هم کولی شو. دا زمونږ دا مشوره به ستا لپاره ډېره سودمنی او ته زمونږ طرف ته راشه. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ویلي چې دې مشرکان ته داسې ووایه، قل اوایا پیغمبره انما ادعو ربی خامخا زه رابلما خپل پروردګار لره ولا اشرک به احدا او نه شریکوم د الله سره یو تنه، نه بوتان او نه انسانان، نه مړه او نه ژوندي. که څوک کوی منګه مړی بابا نه منو، منګه ژوندی بابا هم نه منو، او منګه پکې ښه مبالغه کوو. منګه وایو چې نه مړی څه کولی شي نو ژوندی څه کولی شي، مخلوق هېڅ نشي کولی، تمام تر اختیارات د الله لاس کې دي. نو تاسو ما ته وایئ چې ما سره شامل شه، نو ستاسو خو دین د شرک دی، تاسو خو بې شماره خدایان منئ، او زما مسلک خدا دی چې زه به یو خدای رابلم او د خپل خدای سره به هیڅ یو تن شریکوم نه. دې وجې نه زما او ستاسو یو ځای کېدل نشي کېدی. البته که تاسو زما طرف ته راځئ نو لار درته کولاو ده. اوس دا خبره چې زه ستاسو نه څه ضرر د پکولی نه شم، تاسو ته فایده راښکلی نه شم، چې که زه ستاسو د تن او د وجود نه پیدا یم او ستاسو نسبي یم، تاسو کې وسه زما نه کشران او مشران او څه به مې امزور یې، دې کې شک نشته. خو ګورئ که ما سره همدا لار د کامیابۍ خپله نه کړه نو زه تاسو نه د ضرر نه بچ کولی شم او نه تاسو ته فایده راښکلی شم. قل اوایا پیغمبره دې خلکو ته انی لا املک لکم ضرا، زه نه یم مالک ستاسو لپاره د دفع د ضرر، چې بیماری در نه لرې کما، او لږ یو تندې در نه لرې کما، تکلیفونه در نه لرې کما، دشمن در نه دفع کما، او ولا رشده نګورې زه دې مالک ما چې تاسو ته درسته په درسته لار باندې تاسو روان کم
او په صحیح لار باندې تاسو روان کم. زما کار صحیح لار ښودل دي. اوس په صحیح لار روانول دا زما د رب کار دی، دا هم زه نشم کولی. او تاسو خو پرېږدئ چې ستاسو نه به زه ضرر دفع کمه یا تاسو به په درسته لار روان کمه. زما خپله حالت دا دی. پیغمبر خدا ورته فرمایي چې که چېرې زه د الله نافرماني وکم، فرض کا زما دا دونه لوی منصب رسالت باندې زه فایز یم او په دې کې زه قصور او کمی وکم، نو یاد ساتئ قل ووایه پیغمبره انی لن یجیرنی من الله احد، هیڅ چرې پناه نشي راکولی ما لره د عذاب د الله نه او د گرفت د الله نه یو تن. تاسو بچ کول نه، ځان نشم بچ کولی. او مونږ خو ایمان نیولې لمن ستا ده، او څوک د ګوټ مړنی پکې راړی، او څوک پکې کوکو بابا راړی، او څوک پکې مدی بابا راړی. دا مدی بابا نه دی، دی به پخوا خلکو ویل دا میخي خلکو له ورکوي. نو چې خلک به ول راګن یو موږی به یې غټ ټکوه قبر خواته، داسې آبادي نه وه چې قبر دغه دا پخوا دی زر ته د یو پنځه کم شپېتو کالو یا د 50 کالو خبره کوم. نو دا خلکو پکې ورسه وړوکې موږی هم ټکول، دا رې کټي شه پکې پوهېږئ په دې باندې کټې پېژنئ، د میخي بچي ته کټې وایي. نو دا هم یو وخت و. اوس خو ډېره پورې خبره سمه شوې ده، خو اوس داسې دي چې ژوندي باباګان پیدا شوي دي. هغه ژوندي باباګان خلک ګمراه کوي. پخوا به مړو باندې ګمراه کېدل، خلک به ژوندو ګمراه کېږي. او دا ځان ته وبشیندل چې داسې مو دا ټوله دنیا ما او زه افلاطونې زمانې یم. قل ووایه انی لن یجیرنی من الله احد، هیڅ چرې نشي پناه راکولی ما لره د عذاب او د گرفت د الله نه یو تن. او ولن اجد من دونه ملتحدا، او نشم موندلی زه هیڅ چرې به ونه مومم سوا د الله نه ملتحدا ځای د پناه، ملتحدا معاون او نسویر. امام قتاده د ملتحد ترجمه کوي، الملتحد الملجع، الملتحد النسویر، دواړه ترجمې دي. معنا دا ده چې زما د رسد خلاصي هېڅ لار نشته، ها الا بلاغ من الله و رسالاته. زما د خلاصي یو لار ده او صرف یو لار ده، هغه رسول د دعوت او د دین دی د جانبه د الله نه، و رسالاته او رسول د پیغاماتو د الله دی مخلوق ده. زما یو لار د خلاصي شته، او هغه دا ده چې ما ته کومه ذمهداري حواله شوې ده، او هغه ذمهداري زما دا ده چې دا دین به خلکو ته رسې، او زما پیغامات به خلکو ته مخې ته ږدي. دا ستا د کامیابۍ لار ما ته زما رب متعینه کړې ده چې په دقې به زه کامیابېږم، بله لار زما د کامیابۍ نشته. چې تا سره به ملګری شم نو ته به مې شاته ودرېږې او ته به مې تعاون کې، نو ته به مې د دنیا نه خلاص کې. نه ته ما نشي خلاصولی. او بیا الله رب العزت فرمایی ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. څوک چې نافرماني کوي د الله، کلمه د ما د عموم دپاره ده. که ملا نافرمانی کوي او که امی کوي، که میای کوي او که باچای کوي او که گدای کوي، که د تور رنگ والے کوي او که د سپین رنگ والے کوي، او که د کمی جبې والا خاوندي او د کمی خطې زمین کې اوسیږي، دا کلمه د من ده، ای تمامی دنیا ته شامله ده. دونه تاسو د اصولو په کتابونو کې وایي چې هغه الفاظ د عموم زده کوئ، نو من او ما هم پکې دي. من او ما دا د ادواتو د عموم نه دي. ځکه د دې د وجې نه د من کلمې ته وروستو جمع دوی استعمالوي، د ما کلمې ته وروستو جمع استعمالوي، ځکه چې دا په معنا کې د جمع معنا ورکوي. ومن یعص الله ورسوله، چام چې نافرماني د الله او د رسول وکړه، فإن له نار جهنم، پس یقینا د دپاره اور د جهنم دی، خالدین فیها، همیشه به اوسیږي. چې من کې معنا د عموم نه وی نو خالدین جمع ولې څنګه ویله؟
ما پرې خبره پوه شوئ که نه چې دا من په معنا کې جمع ده ځکه خالدین جمع راله په داسې حالت کې چې همیشه به اوسیږي پرې جهنم کې ابدا همیشه حتی اذا رأوا ما یوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا حتی اذا رأوا حتی چې وویني دوی څوک دا مشرکان دا ګناهګاران ما یوعدون هغه چې دوی سره وعده کېدی شي کله چې وویني دوی هغه عذابونه هغه د الله ګرف او نیول چې دوی سره وعده کېدی شي دا پته به بدر په ورځ باندې لګي او دویمه پته به ورته د قیامت په ورځ باندې لګي فسیعلمون من اضعف ناصرا پس زردا چې پوه به شي چې څوک کمزوری دی د امدادي په لحاظ سره پته به ولګي چې چا پشتي مضبوطه ده د چا شاته لوی قوت ولاړ دی دا به د بدر په ورځ پته لګي چې اویا صنادید قریش یې مردار کړه اویا یې ګرفتار کړه او باقي وتښتېدل او مالونه او دولتونه او خان او وسلې ټولي مسلمانان ته پرېښودې وتښتېدل 1000 کسانو او مسلمانان 313 کسانو دا پته به هله لګي چې کله حدیث الله کوم وعده کړی کې راګیر کی نو بیا به پته ولګي چې څوک کمزوری دی د امدادیانو په لحاظ سره و اقل عدد او څوک کم شمیر والا دي ما ته پیغمبر ته وایي ستاسو چند ملګري دي صہیب دی او عمار دی عبدالله بن مسعود دی او بلال غوندي دا خلک در سره ملګري چند کسان یې نو پته به ولګي چې د شمار په لحاظ سره څوک کم دی یاد ساتئ چې په سامانونو باندې جنگی تمام تیارو باندې او په دې میزایلو باندې په دې اټم بم باندې هیڅ نه کېږي کامیاب هغه څوک دی چې الله یې شاته ولاړي او د الله فوجونه یې شاته ولاړي دقه به کامیابي او چې چا سره الله نه وي که د دنیا له تمام قوتونه ورسره جمع کړي هغه بیا پیل دی هغه بیا کمزوری دی هغه بیا لوېدلی دی قل ووایه پیغمبره دوی به ویلي چې ته موږ رسې ارې چې عذابونه به راشي کله به راځي د عذاب د هغې جواب قل ووایه پیغمبره ان ادري ان په معنا د ما نافیه دی ان ادري ما ادري زه نه پوهېږم قریب ما توعدون چې آیا نږدې دی هغه چې هغه عذاب چې تاسو سره وعده کېدی شي ام یجعل له ربي امدا او کنه لري دی ګرځولي دا د هغې لپاره رب زما یو نیټه مقرره د هغې نهایت ما ته نه دی معلوم دا زما رب ته معلوم دی چې کله هغه راوغواړي په تاسو باندې به یې راولي نو تا ته لکه دا معلومات نشته او دا د غیب مسله ده او د غیب مسله الله ځان سره ساتلي ما ته ځکه نه معلومېږي عالم الغیب ځکه وایم چې زما رب ته معلومات دي چې هغه عالم دی په پټو باندې دا خو یو پټه خبره ده چې قیامت به کله راځي هغه تاسو سره چې عذاب کوم وعده شوې ده په دنیا کې به کله راځي دا ما ته پته نشته دا پته زما رب ته ده ځکه چې عالم الغیب دی هغه عواقب دی په پټو خبرو باندې الله رب العزت علم غیب ځان سره ساتلی دی دا داسې علم دی استأثر الله به نفسه خدای په خپل نفس خاص کړی دی علم غیب ذاتی طور باندې دا خالص الله سره دی ها فلا یظهر علی غیبه خبرداری نه ورکوي غلبه نه ورکوي علی غیبه په خپلو پټو باندې او په خپلو مغیباتو باندې احدا یو تن ته هیڅ چاته دا قابو او قدرت او طاقت نه ورکوي چې د الله په پټو شیونو د دې واقف شي او په هغه پټو غیبونو د دې پوه شي دا هیڅ چاته پته نشته الا من ارتضى من رسول مگر هغه چې الله یې پسند کړي د پیغمبر نه
الله چې څوک پسندیده کی یعنی پیغمبر نو هغه ته الله تعالی اطلاع عن الغیب ورکوي. څه ورته وایي؟ اطلاع عن الغیب ورکوي. د اطلاع عن الغیب معنا دا ده چې ای بنده په غیب کې دا دي او په غیب کې دا دي او په غیب کې دا دي خلکو ته ووایه. نو دا خو علم غیب نشه که نه. دی وجې نه علم غیب الله ځان سره ساتلی دی او اطلاع عن الغیب الله انبیاء ته ورکوي. حضرت عیسی سار به مرګرو ته وویلي مرګریا بیګا کنه چې چرګ دی حلال که او تا کور کې ویلي چې سار ډوکي ته سار له چیوله کېده دا به ورته ویلي بیګا چې دغه پخ کړی وي ګوریجي او تا ویل څه ته کېده او څه وخورئ دا به ورته خپلو مرګرو ته ویلي. دا اوس د غیب خبرې دي که نه دا به ورته الله تعالی ښودلی. صحابي بخاري حدیث دی چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میلمه راوستی او کور یې ښځې ته وویلې چې څه شته ویل هېڅ نشته د وړو خوراک شته او نور څه نشته. ویل د پیغمبر میلمه دی واړه اوږده که په څه چل باندې او ته به دا خوراک به راوالي نو چې زمونږ مخې ته کېدي ته به هم راشې نو بیا به پاسې نو په ډیوه کې به ګوتې ډیوه به مړه کړې چې مړه کړې نو ما او تا به ورسره هسې ناست یو دا میلمه به موړ شي. نو هغې دا کار وکړو. نو سار نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وخندل څنګه چل دی بیګا خو په لږه شپه تېره کړې ده. دا ورته الله ښودلي چې الله یې ښایي پیغمبرانو ته یې ښایي. که بل څوک دعوه کوي چې ما ته یې ښایي نو هغه ته یې نه ښایي هغه به دروغ وایي. اوس کله چې الله پیغمبر راولیږي نو الله د هغه پیغمبر حفاظت هم د پیریانو نه کوي. فإنه يسلك من بين يديه دا الله چلی او رواني من بین یدیه مخې د پیغمبر ته ومن خلفه او شاته په پیغمبر پسې رصدا یعنی گاډ او څوکۍ. رصد اصل کې چوکیدار ته وایي چې دا ورکړې دی درولې ټوپک دی وله ورکړی دې ته رصد وایي. نو رصدا معنا چوکیدار رصدا معنا هغه گاډ هغه محافظ. دا د پیریانو نه الله تعالی د فرشتو په ذریعه باندې د پیغمبرانو حفاظت کوي بلکې د عامو انسانانو په باره کې هم په قرآن کې راغلي دي چې د هر انسان سره الله فرشتې ملګري کړي دي د شیطانانو اغواکارو د خرابولو نه او د بربادولو نه ساتي. دا بله چې هغې په دننه په دې رګونو کې ګرځي او بدې عقیدې او ناکاره لارې ورته ښیي. دا الله سره پاره پیغمبر را لیږي او بیا الله د هغه حفاظت کوي. دا دې دپاره کوي لیعلم چې معلوم کی الله. ولې الله ته معلوم نه دي؟ الله ته معلوم دي اجمالی طور الله ته هر څه معلوم دي. نو دې معنا دا ده لیعلم چې معلوم کی الله په علم تفصیلی سره. الله تعالی عالم دی په تمام اشیاء باندې مخکې د وجود د دې اشیاؤونه له ما او تا د دنیا کې نه ما او تا نه الله تعالی خبرو او دا څه چې مونږ کوو د دې نه خبرو. نو په علم با د وجود الاشیاء ترجمه ده لیعلم چې معلوم کی الله په هغه علم بعد وجود الاشیاء باندې او علم په معنا د تمیز هم راځي. لیمیز الله ته معلوم دي خو چې بیالي کی جدا جدائی کی دې دپاره چې معلوم کی الله ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې یقینا دی فرشتو رسولی دي پیغامات د خپل پروردگار. یو ترجمه دا ده چې معلوم کی الله دا خبره چې یقینا دی فرشتو هغه پیغامات د زما یعنی د پروردگار خپل پیغمبرانو علیهم السلام ته رسولی دي. په دې کې زیاتې کمې نه دی کړی. دې کې ته شیطانانو درس دغه چې کوم دی د څه حمله نه ده کړې. او دویمه ترجمه دا ده لیعلم چې معلوم کی الله قد ابلغوا رسالات ربهم چې یقینا رسول دي د پیغمبرانو رسالات ربهم
پیغامات د خپل رب قومونو ته. دا دواړه ترجمې مفسرینو کړي دي. واحاط بما لديهما او ګیرا چولې د الله په هغې چې د دوی سره دي. څه چې د پیغمبرانو سره دي دا ټول د الله په علم کې پراته دي. او احصا کل شیء عددا او شمیرلی دی الله هر یو څیزه، ضبط کړی دی، محفوظ کړی دی الله هر یو شي لره عددا په اعتبار د شمیر سره. د هر څه شي شمیر دا الله ته معلوم دی. الله رب العزت دې مونږه او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کي. دې سره سره د الله مونږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. الله دې قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ولکار کې الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي هدایت دې ورته الله وکړي، او که د هدایت قابل نه نو الله تعالی دې ذلیل کړي او الله دې خوار کړي او الله دې بے اثره کړي هغه خلک چې کوم د الله د دین په لار کې رکاوټ سازیږي. الله دې زموږ ټول ناراضي شي او خاتمه دې الله زموږ ټول په ایمان کې او جامعه تعلیم الاسلام مندنی دې الله آباد کړي. دین دې الله د قرآن او سنت چینې رواني کړي. دین دې الله د توحید او سنت چینې رواني کړي. دین دې الله تعالی د اقامت دین دپاره کارکنان پیدا کړي. الله رب العزت زموږ د ټولو ناراضي شي او خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه